اوس هدن ما ته ضرورت نشته، هدایت زه پیژنم. متقین ما ته ضرورت نشته، متقین زه پیژنم. زه چې کوم لفظ کې ونخلم هغه لفظ زه ویسم دی قرآن لا. لکه اوس مثال په توګه زه تاسو ته یم، دا تاسو وایئ چې په بني اسرائیلو باندې د سخي مینه څکلی شوې وه او دوی سخی چې کوم دی خپل معبود جوړ کړو. زما دا ذهن دی کوپړی دا خبرې نه منلې چې دا لا څنګه خبره ده چې د سخي او سخي نه چې کوم دی معبود جوړ کړو. نو زه ولګېدم دا لفظ ما ویړو عربی هغه عربیدان له ما ویړو چې دا عجل دا له څه لپاره استعمالیږي. نو هغه چې ما وکتو هغه بالکل لګېدو د دې خبرې دپاره چې تاسو له خو موسی علیه السلام کتاب درلو، خو تاسو په هغې باندې بېصبري وکړه. تاسو په هغې باندې صبر او استقامت مطلب دا بېصبري وکړه او تاسو د دې نه مخکې لاړئ. دا تاسو پرېښودو او تاسو ترې منډه وواله. او واقعي خبره ده چې یو انسان د دې کتاب نه مخکې ته ځي او په دې باندې بېصبري کوي، نو دی به په ضلالت کې او په ګمراهۍ کې اخته کېږي. نه قاری صاحب هغې طرف ته خو زه راتلم. دا چې دا کم دا سورة البقره د آیت نمبر 51 دی، د دې تاسو ترجمه څنګه کوئ؟ د کوم یو؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُون. وَإِذْ وَعَدْنَا چې کله وعده واغستله موږ موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو. نو په دې 40 شپو کې ولا لاندې الله تاسو ته هم پته ده چې کتاب یې ورکړی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. نو بردي چې ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُون. تاسو په دې باندې بېصبري وکړه، بېصبري وکړه من بعده وروسته له دې نه چې تاسو له کتاب درغلی وانتم ظالمون، او تاسو یې چې ظلم یې وکړو، یعنی کتاب یې پرېښودو، کلام یې پرېښودو او هغه په هغې باندې بېصبري یعنې په هغې باندې تاسو استقامت ونه لرو، هغه یې پرېښودو او لاړی دی. نه تاسو وایئ چې دلته د عجل مطلب سخی نه دی، تاسو وایئ چې دا په نن خو مې ستاسو هغه سخی وکړو نور ورته سوی. نه تاسو دلته دا ترجمه چې کوم اوس وکړه، دا ترجمه تاسو کوم کلیپ کې راغلی دا هغه خو غلطه ده، هغه بیا غلطه نه شوه. دا اوس ولا صحیح ده که هغه صحیح ده؟ ما داسې په هغې کې څه دي؟ هغې کې خو تاسو ویلي دي که نه چې دې ته مفسرینو مسلمانان چې کوم دی ورته وایي چې عجل نه مراد سخی دی، سخی نه دی جلدي ده. نه تاسو اوس دلته جلدي مراد اخلئ او که سخی مراد اخلئ؟ نو اوس په تاسو ته وویم که نه تاسو به د دې د عین جیم لام دی که نه مادې کومې وه ده؟ او زه منجد نه راوباسم که نه، زه خو همدغه ګورم که نه چې عین جیم لام. تاسو ته د دې ماده کومې وه ده؟ ماده د عجل ماده کومې وه ده؟ نو قاري صاحب هغه خو تاسو ما ته وویل که نه چې زه خو مصباح اللغات او لغات نه ګورم او هغې نه بعدې په هغه کې ګورم منجد کې ګورم. نو اوس بیا هغه دونه راوباسو که نه چې عین جیم لام، هغه دونه یې مه راوباسه، زه د خپل ځان نه یې راوباسه که نه، د دې هغه لغات هم ته د دې ماده نشي راویستی د عین جیم لام. عین جیم لام دی که نه؟ ته اوس په خبره کم طرف نه هغه خو ما خبرې له دورنګي ورکوي، نو زه به بیا خفه کېږم نه. زه خو ستاسو سره بحث کوم نه غواړم. زه ولې دورنګي ورکوم قاري صاحب؟ زه خو وامه چې کومه خبره تاسو اوس ما سره وکړله. لږ صبر وکړه غلی شه. جی ملګرو دې ملګري د عجل خبره وکړه، دا یاد ساتئ عین جیم لام. عین جیم لام دا ماده ده، تاسو ورکئ عین جیم لام، تاسو ته پته ولګي عجل. اوس دلته کې دوی وایي چې دا عجل چې کوم دی دا سخي ته وایي، صحیح شوله؟ سخي ته. اوس دلته کې په یو ځای کې دی چې وکان الانسان عجولا، دلته هم عین جیم لام دی، صحیح شوله؟ عین جیم لام. نو وکان الانسان عجولا، نو موږ اوس دلته کې څه وایو چې وکان الانسان او دی دا انسان عجولا سخی؟ ښه قاري صاحب ګوره دلته تاسو دلته بیا معذرت سره دلته دا عجل کې عین د لاندې قاري صاحب ګوره زه څومره احترام سره ستاسو خبره اورم. د سورة البقره کې چې عجل راغلی دی او هغه عجل لاندې زیر دی که زبر دی؟ مادي ته ګوره، مادي ته. نه ماده خو ګورو که نه، خو اوس هغه هلته عجل او عجل کې فرق شته او که نشته قاري صاحب محترم؟ ستاسو دې صرف او نحوي او ستاسو دې چلونو او دې قانونونو او ستاسو زه دغې له وړم هم نه، زه د عین جیم لام ماده ورکوم او زه د دې معنی راوباسم چې معنی یې څه ده. نه خو صحیح ده قاري صاحب، هغې ته خو راځو که نه، خو اوس مطلب دا دی تاسو ګوره زما که دا یو سیکنډ تاسو ما په غټ سکرین باندې واخلئ، زه دلته یو دا
دا وګورئ ما ستاسو د لغت چې کوم دی د مصباح اللغات منجد دا دواړه ما راوړي دي دلته د دې صفحه نمبر دا تاسو حسابات چې کولای شئ کېدای شي زما د مکتبې ولو پکې بل صفحه وي د دې صفحه نمبر دا 541 دا ښکاري درته تنویر اورور لګ ما په غټ سکرین باندې کا پلیز که خپکیږي نه چې مرګرو ته مخکاری دا وګوره 541 وای ته وای ښکاري هغه ته اعتماد کوي 541 نمبر صفحه دا د منجد صفحه ده دې کې وګوره قاری صاحب دلته دا عین باندې فتح ده عین باندې فتح ده او جیم نه لاندې کسر ده دا سره زنه منم قاری صاحب دا قاری صاحب زما عرض خو واوري کنه قاری صاحب ډیر احترام سره پلیز زما عرض خو واوري کنه قاری صاحب عرض خو واوري کنه مال عین جیم لام دی ملګرو لاندې ورکې تاسو سره موبایل شته لغات له ورکې د چا سره موبایل موجود لغت دا ماغه لغت چې کم تاسو ماته ویلې ده ګوره دلته عین باندې فتح ده قاری صاحب زما عرض پلیز د خدای د لپاره زما عرض خو واوري کنه قاری صاحب دا خو زیاته ده کنه ملګرو دا دوه صرف او نحو ولا قانون ولا خبرې دي نه قاری صاحب دا تاسو هغه منجد ده چې کم تاسو ماته اصول ګوره د عین باندې فتح ده جیم نه لاندې زیر ده او لام ده بیا عجل نه ده عجل عین باندې فتح ده التی ورته ویلي دي جلدی کول عجل چې هغه عین باندې فتح راشي چې فتح راشي نه عجل شي بیا هغه جلدی ته وجلت ته وای او دی امدغه منجد کې قاری صاحب وګورئ دینه په بل صفحه باندې صفحه نمبر 542 باندې دلته وګورئ عجله سبقت کول او بیا عجله معاجله دای لیکلی دي جلدی مؤاخذه کرنا وغیرہ بیا مخکې لاندې لیکلی دي تعجل دا عین باندې زبر ده تعجل فی الامر جلدی کول په یو کار کې استعجله با وی جلدی کول خو چې کله امدین لاندې وګورئ کنه قاری صاحب العجل چې کله عین لاندې زیر راغلو ناغې ته وی بچړه عجول بچړه نه ګورئ عجل العجل او په عجل کې د اسمان زمکه فرق دی قاری صاحب اوس دا ملګری په حکومت تاسو خپل خبر وکړه زما خبره نه ده پورا عرض کوم کنه قاری صاحب ګوره دلته عین لام دی زیر دی زه یو بل عرض وکم چې ګورئ دلته په قران کې هم قران عظیم الشان کې دا وګورئ دا مرګرو او ټول مرګرو ته زما دا خواسته چې ګوره عین لام دی زیر دی چې کله عین لام دی زیر راشي نبي عجل جوړیږي او د عجل د قاری صاحب د منجد ډکشنری هم ورته زیر نه لاندې عین نه لاندې چې زیر راشي هغه بچړه ده او جلدی نه ده جلدی والا باندې زبری دلته بره زبری هغه ما درته نور وښودلې خو قاری صاحب محترم وینا زه د لغات هم نه منم ګوره دویم زه قاری صاحب زما یو منټ تاسو پلیز ګوره وسوره لک صبر قاری صاحب زه خپل خبره خو یو منټ خو پوره خو کما کنه قاری صاحب وسو لک صبر کته ته چې پوره کې کنه تاسو ته یو مداري د یاد ساته تاسو د الفاظ دومره ذخیره پرته ده کنه چې ته ډیر په لږ وخت کې کوم دي د انسانانو ذهن خرابې وختي دی تا یو مثال ولیدو چې تاسو د خلکو ذهن دومره خراب کړي چې غلطي لیونه کړو نو ته زما خبر اوره ته خبرو ته څنګه نه پریدم چې تاسو یې مداریان ملګرو تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې دا عین جیم لام چې کوم ځای راشي کنه دا ماده ده د دې دا کتاب ډېر وروسته لیکل شوی دی د غزې وښیي چې دا په کوم سن کې لیکل شوی دی نو دته چې پته ولګي دا چې زه د عین جیم لام معنی راوباسم د چې څلور خبرې وښوي چې جلدی کرنا نو ما په ټک نه دی کړی خو چې کله دا ووي چې د عین د لاندې چې زیر راشي که نه نو دا بچړه شوه نو ما په ټک ځکه وکړو اوس واورئ ما په ټک ځکه وکړو چې دا منجد د دې قرآن نه وروسته لیکلی شوی دی نو دې قرآن معنی چې کله دو د سخی کوله نو دې کتاب والا به هم دا سوچ او فکر کړی چې رورا تا خو دا عجل چې کوم دی جلدی معنی وکړه خو په قرآن مجیدونه کې خو معنی کړی دی چې سخی نو اوس خو به د دې سخي لپاره خو به خامخا څه کول غواړي که نه ولګېدو وي چې زیر پې راشي جو راشه دا دې شو وروره الله دې خوشحاله کا سخی زیر پې راغی په یو زیر باندې عین جیم لام ماده چې د کم شي ماده دا ګوره چې د کم شي معنی یي که نه هغه یي د عین جیم لام ماده معنی ده جلدی کرنا اوس دا اخوا چې تا کله سخي ته واړو دا د زبر زیر پیش په ذریعه باندې واړو نو تاسو خبرو ته ځکه نه پرېږدم خفه کېږې به نو دي بعضې خبرو ته چې تا د خبرو ماشاءالله ډېر ماهر یې
په دې زه پوهېږم، په دې لاندې کسان نه پوهېږي. تاسو د خپلو خبرو په ذریعه د بل انسان دا ذهن دومره خراب کړئ چې یو خو یې لیونی کړی هغه مثال تاسو ولیدو، خو ما نه شئ لیونی کولی. زه به تاسو رانیسم، ما به په ځیر کې نه رانیسئ، ما له د عین جیم لام ماده راوړه او د هغې نه معنی راوړه. قاری صاحب دا د مادام درته وامه زه ګوره قاری صاحب دلته دا خبرې به نه کوو، زه ستاسو احترام کوم. ګوره د دې ماده دا عین جیم لام ستاسو خبره کوم، د دې ماده دا عین جیم لام العجل ماده دا. السلام علیکم قاری صاحب ته په احسن طریقه باندې گزار راچی زه تا پیژنم. افریدي ورو صبر وکړه. ګوره قاری صاحب العجل څونه ټیم کې بس تاسو جواب وشي. زه صرف 3 منټه خبره کوم بیا افریدي صاحب ته خبره کوم. ګوره قاری صاحب محترم، تاسو ماته وایي چې د عجل ماده نه ما درته وویل چې العجل ماده روټ ورډ چې موږ ورته وایو عین جیم لام دی، دا چې کله ایز ا فعل استعمالیږي نه د دې مطلب راځي بچړه څخه، او چې په وزن یعنی په بر وزن فعاله استعمالیږي نه بیا جلدی ده، او بیا چې په فاعله باندې استعمالیږي نه جلدی کول ده، فعاله باندې نه جلدی. نو ګوره او زه درته په دې باندې قرآن پاک نه قاری صاحب محترم آیتونه راوباسم، لکه ګورئ دلته د څه د ضدبازي خبره نه ده روانه. تنویر وروره مال غوندې کې غټ سکرین تکه پلیز. ګورئ قاری صاحب دا بل قاموس الوحید دی، دې کې هم العاجلو مطلب دی فوري پیشگی کول، جدگی کول. بیا ماغه چې منجد کې کم لیکلی او د ماغه خبرو دلته تکرار دی. عاجلن جلدی کول، بیا چې په عین باندې زبر راځي، ګورئ چې په عین باندې زبر راځي، خو چې کله بیا دلته قاری صاحب چې کله دلته عین نه لاندې زیر راغلو. تنویر وروره لږ ما غټ سکرین ته که ماته د خپل سکرین هم دومره شانتې ښکاري والله که پوهېږم چې کم ځای ښودم او کم نه ښودم، خو چې کله په دې او غټ که یار څه جګړه خو نه ده شروع که نه، الله بندګانو جګړه خو نه ده شروع، خو چې کله بیا قاری صاحب محترم په دې عین باندې زیر راشي، زیر عجل راشي، نه د عجل مطلب ګوره لیکلی دی بچړه، عجول. عجول په قرآن پاک کې هم راغلی دی، لکه زه اوس قرآن آیتونه قاری صاحب پیش کوم، دا هغه ترجمه ده چې کومه تاسو ځان ته مخامخ ایښې ده، دا پښتو والا هغې کې دي ثم اتخذتم العجل، تاسو نیولی اوس خې معبوده، دی ورته عجلت ترجمه نه ده کړې، سخیم ترجمه یې کړې ده. او په همدې صفحه باندې وګوره و اشربوا فی قلوبهم العجل مینا د سخی، دا وګوره سخی لیکلی دی، جلدی نه ده کړې. دا ماغه جی سخی می نه او کنه یهودو خبره خدای کوي کنه مخکې ځو. ګوره بیا قاری صاحب زه یو 3 منټه اجازت ما اخیستی. ګوره بیا په سوره نساء کې ثم اتخذتم العجل بیا راغلی دی، نو خدای پاک وی بیا ونیولو دیو سخی په خدای باندې. ګوره سخی عجل مراد چې عین د لاندې زیر راغلی دی، نو سخی مراد په خدای باندې کوم دی، تاسو وښایئ په خدای باندې دا څه دی، دا ماغه د قرآن هغه هغه دی په خدای باندې چې دی که نه د هغې دپاره رب لفظ استعمالیږي، اله لفظ استعمالیږي. دلته قاری صاحب ګورئ ما هغه ترجمه ده چې کومه تاسو ته مخامخ پرته ده، که دا ټکې پکې نه و د عربۍ ده ثم اتخذوا العجل په دې کې هغې ته راځو. قاری صاحب زما صرف 2 منټه ټایم دی، تاسو هغه واورئ بیا کوئ. ګوره مخکې ځو قاری صاحب، دا هغه لغت دی چې کوم تاسو ځان ته مخامخ ایښی دی. ګوره بیا په سورة البقره کې زمونږ ملګرو ذهن دی، زه پکې لږ ټک کوم هغه ټایم کې غلی کېږه. قاری صاحب یو 2 منټه خو ماله راکوئ که نه در کوم که نه، خو زه به پکې خپلو ملګرو ته لږ ټک کوم چې د ذهن خراب نه شي. ملګرو دا ده چې ثم اتخذوا العجل چې وینې اوس خیله را په خدایي باندې، نو دا خدایي لفظ پکې نشته، دا د خپل استعمال کو. نه ما نه د خپل استعمال کړی قاری صاحب، چې کومه ترجمه تاسو سره چې خپل استعمال کو ته پکې ما ته راوباسه که نه قاری صاحب دا د استزي مخامخ درته ښودمه چې کومه ترجمه تاسو سره پرته ده هغه راواخلئ. ما هغه ترجمه پښتو کې ما درته ترجمه انسان کړې ده، بره د الله پاک د الفاظ بیان کړه، الله د الفاظ بیان کړه. دا کومه زه خو ترجمه بیانوم چې کومه دلته ماته مخامخ لیکلې ده، او دغه قرآن پاک نسخه تاسو سره موجوده ده. مولانا صاحب چې دا سره ما منلې ته به دلته نه راتلي، دا سره زه منم نه، تر دې معنی وکړه ثم اوس معنی وکړه زه هم ثم دا خو به د عربي معنی درځي که نه. ثم بیا ثم مطلب بیا اتخذوا ونیولو دیو العجل سخی
نو بل دا تا پکې دا اخ وخت معنی شو کړه دا د هغه خو په بریکټ کې د کنه قاری صاحب زما ټایم تاسو ولې راکړئ ما خدا نه دی ویلي قاری صاحب محترم ما خدا نه دی ویلي چې عجل مطلب دی په خدای سره زه خو ما دی عجل مطلب دی سخه تاسو وای جلدی دا زه خو ما جلدی نه د سخه دی اوس ګوره مخکې زو قاری صاحب دا سورۃ البقره دا دوباره ثم اتخذتم العجل دلته ماغه پښتو ترجمه کړي دا سخه جلدی نه دا کړي بیا باتخاذکم العجل پام دې صفه باندې بیا راغله ده سخه بیا ترجمه عجل سخه کړي ده او جلت یوز نه دا کړي جلدی نه دا کړي دا سوره اعراف ته قاری صاحب ډیر عزت سره قاری صاحب صرف یو منټ دا سوره اعراف ته په دې سوره اعراف کې بیا دا عجل ټکی راغله ده دلته وګوره سخه لیکل ده جلدی نه ده لیکل دا ماغه قران دی چې کم قاری صاحب ته مخامخ پروت ته او مغی کې دا پښتو ترجمه ګوره بیا دا ګوره چې قاری صاحب په کم شي کې ما سره لګیا د عرض کوي ګوره اغا د سورۃ الاسراء چې سوره بنی اسرائیل مرتوي اوس دلته مرګورو خیال اوکي دلته عجلنا ټکی راغله عین باندې زبر ده من کان یرید العاجله خدای پاک وای دلته ګوره عاجله راغلو عین باندې زبر راغلو نو خدای پاک سوی عجلنا عین باندې زبر ده زیر نه ده نسوی نو زب ورکړم دا ماته پښتو سمنه راځي خو لکه مطلب تیزی نظر ورکړو مونږه دای لیکلی دي نظر ورکړو مونږه نو ګوره عجل چې کله په عین باندې زبر راشي قاری صاحب محترم دا بیا زر په معنی کې راځي جلدې په معنی کې راځي خو تاسو الته ګوره څومره لوی دی قران باندې تاسو هغه وکړل چې عجل نه تاسو عجل جوړ کړو بیا په هغه باندې تاسو اوس ما سره بحث کوي چې نه تاسو صحیح زه غلط یم دا انصاف ته قاری صاحب خبره ختم شو او اوس د قراوړو دا ثم نه ما بندو دا کیمرا انکا اوس راوړو ستاره آیتونه تراړو راوړو جی کوم آیتونه باتخاذکم العجل راوړو ها باتخاذکم العجل دې د فیلان دی په دې پښتو کې ست ترجمه لیکل دا ټول وکړه پښتو دا لاندې جو د ست لیکل دا ټول وکړه بریکټو سره باتخاذ دا سوره بقره کوم آیات ته خادا ده ګوره زم مختلف باتخاذکم العجل دغه دی یاره ماته د دې نخکاری الله ولي ته نخکاری دی غزینه خو باتخاذکم العجل ولا نه ده کنه دا سلاید ما سره نشته کنه ثم اتخذتم العجل د دې ټول معنی وکړه د بریکټ سره ګوره دلته وی ولقد او یقینا جاءکم راغلو تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات په خکارا دلیلونو سره ثم اتخذتم العجل تاسو نیولو سخه معبود وسودريګه و دغه ودريګه دغه لفظ ونیسه مسلمانانو رونو دا د قرآن پاک هغه بل دی منجد زما دا خبر اوس په غور باندې ووري دا د قرآن پاک او دا بل کتاب چې هغه منجد تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ چې په دې خبره دا شاه صاحب مونږ گواه دی چې په دې کې معبود لفظ د سره شته نه تاسو ته پته چې د معبود د لپاره کم لفظ استعمالېږي نو چې یو انسان په قرآن پاک کې تحریف کولی شي او خپلې خبرې پکې رادننه کولی شي که نه نو دا انسان په منجد نومي کتاب کې چې هغه نه قرآن دی نه تفسیر دی هغه صرف لغات دي نو دوی په هغه کې څومره دجل کولی شي ورلګه ماړه اوس باتخاذکم د دین له پټه ښکته اوس راشه باتخاذکم العجل راوړه سوره بقره کې وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل پاو چې پوره شي دا غینه له پټه ښکته اوس هغه راوړه اما سره هغه ترجمه کې شته ترجمه کې به تراوړو ما یو منټ راوړو چې تاسو ته پته ولګي چې دا انسانان په قرآن کې د بریکټو په ذریعه باندې د مسلمانانو ذهن بدلولی شي کنه نو دا کتاب زما سره دا قرآن دا اوس چا لیکلی اوس یې وګوره دغه کتاب زما سره دی مفتی محمد عیاض صاحب دا مغینه ما ترجمه راویستې وی مفتی صاحب اوس راوباسه اوس ګوره دا موږ راوباسو یو 50 نمبر آیات ته غالبا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم پاوچی پوری شي ولنه پاو داغي اوسویم نمبر آیات ته دا قریمه تخکاری هغه دی باتخاذکم العجله
خدا ده وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل دغه آیات یاد ترجمه وسټوله وکړه د بریکټ سره ګوره زی زوم کما دلته وایي وإذ قال موسى او کله چې اویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم اے قوم زما انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم په سبب د نیولو ستاسو العجل سخی لپاره خدای سره اوس ملګرو الته کې هم دغه شانتي لفظو دلته کې هم دغه شانتي لفظ دی دلته کې یو شانتي معنا لیکلی او الته لیکلی چې تاسو سخیونیو په معبود دای په کې سیوا کو دلته کې دا وسره وسو چې وینیو په خدای سره ټیک شولا دای په کې سیوا کو نو چې یو انسان د الله پاک په کتاب کې تحریف کولای شي او د ځان نه پکې الفاظ را دن کولای شي تاسو سوچو کې چې منجد څه شی دی د خلکو ته چې یو سړی په خپل پلار باندې ډس کولای شي کنه هغه خپل رور څه شی دی صحیح شولا نو قاری صاحب دلته الفاظ د نکړی نه دي قاری صاحب دا خو تاسو ګوره تور په ورتړی کنه کدا سیده نو ګوره بیا د موسی علی السلام د قوم په شي باندې ظلم کړو تیزه ظلم ته وای ما وی او ما د سره خبره واضحه کړو چې ما د زماغه خبره د خلکو ذهن ته کوزیدا او تحریف نه کنه قاری صاحب تاسو خو تور لګوي کنه تاسو خو وای چې مفتی محمد ایاز صاحب هم غلط لیکلی دي ګوره هغه خو صحیح لیکلی دي لکه زما د بار مفتی محمد ایاز چې کوم دی دلیل نه لري زبر د عربی ته ګورم چې په دې عربی کې صحیح ده خو عربی کې چې عین لام دي زیر راشي خې مراد دی او کنه دی اخوا لفظ وسره دا چاره دا اخوا لفظ زما خو اخوا لفظ سره کار نه دی کنه عجل سره می کار دی کنه یو عام انسان ملګرو تاسو چې یو عام انسانان یو تاسو چې دا ګورئ کنه نو تاسو ته به اخوا راځي نه چې باتخاذکم العجل سخیل معبود نو تاسو دا معبود تاسو بوج دا په دې لفظ کې دی کنه قاری صاحب دلته دا خبره نه روانه کله دا خبره روانه ګوره تاسو بل طرف ته خبره اړوي کنه قاری صاحب دا عجل چې د عین لام دی زیر راشي د دې مطلب خیده او کنه د قاری صاحب زما دومره عارض دی ايش حسبوا د دې لقومه معناه لقومه سيدي کلی قاری صاحب د عجل چې عین لام دی زیر راشي اغاز خې معنی کوي او کنه کوي دومره تاسو کوم ما زما د خبري جواب لا ولا کته دقیق در کوم بیا لقومه سمعنا لقومه خپل قوم ته د دې لام معناه لام د لام سمعنا روزي خپل قوم ته کنه د مخامخ لیکل د زه خو د دې قران پابندي کوم کنه لام دا نه د پاره د خدای الله راځي ګوره قاری صاحب دلته په لقومه خو بحث نه دی روان تاسو دې ټکی ته ولې نه راځي دا څه وجه ده چې دینه تاسو بار بار اخوا دی خوځي حرام کې راته وایم دا خبره اخوا دی خو نه وړم خوړې کنه زه تانه دا تاسو کوم قاری صاحب چې عین لام دی زیر راشي اغه تس خې وی او کنه وی ویم نتا لکه ورسوکا ها چې عین لام دی زیر راشي اغه تس خې وی او کنه وی تسلی شوي نه پس شي تسلی قاری صاحب چې عین لاندې زیر راشي هغه تسخې وای کنه وای ورته زه ته ویم کنه ګوره د خبرې دومره دا ته ما په دې خبرو کې نشي راګی ته مو نه ویم قاری صاحب نه دی ګیرول نه دی په قران باندې تحریف ته قاری صاحب آیتونو کې کلواړ دی دا تاسو دي ترجمانانو کړي کنه وګور ورته دا کلواړ چا کړي تاسو نه زه تاسو کوم چې عین لاندې زیر راشي بیا اغاز خې ورته وای ک جلدی ورته وای ما ته يسيب دا خبره ثابتو مخ ما ته يسيب د لقومه معناه وکړه لقومه قاری صاحب دلته په قومه لقومه باندې بحث شروع ده که په عجل شروع ده زستا په دجل باندې بحث شروع ده تاسو شوي ظلم ما سره هم دغه کړیو چې کله زه یو ټکی راوړم تاسو بل طرف ته لاړ شئ قاری صاحب دلته خبره په دې عجل شروع ده زه د یو ځل خواست کوم چې عین لاندې زیر راشي هغه جلدی معنی کوي او کا هغه معنی دا سخه دا تاسو کوم د میوټ کا دا ملګری دې نه غلې کیږي دې ماته پته ده دې نه میوټ کیږي دې میوټ کا تاسو زه د دوی په دې کرتوتو باندې په حکومت الله یو خوشاله کا دا لام چې راشي کنه دا تاسو ته زه په ډیر شی زګونو کې خیم چې دا لام د سره پر راضي دلته کې د دې انسان دا د پته ولګي دا چې د په ما باندې د لام دا ترجمه کوي نو الته کې خو خبره بیا غلطيږي الته کې خبره بیا غلطيږي ځکه چې ترجمه باندې بیا اعتراض راځي نو دی بیا وایي چې د غلطي ترجمه غلطه کړې ده نو دوی دا هم غلطه کړله الله یو خوشاله کلام چې همیشه لپاره راځي کنه وای راځي د دې د پاره لیوم د هغه ورځې د پاره یا د قرآن مجید کې د نور زګونو نه خیم اوسور دیګه
لقوم د هغه قوم د پاره یعقلون چې په هغو کې عقلی. نو کوم ځای کې چې لام راځي د پاره دو لیکلی دي قوم تا، او د لقومه معنی راځي د خپل قوم د پاره، لقومه د پاره د قوم د هغه. نو څنګه چې د دوی ترجمه د دوی مترجمو چې کوم دی په قرآن کې معنا غلطه کړې ده کنه، دغه شانتي د عجل هم هغه طرف ته وړی دی. ما دا قرآن مجید د عجل ما څه د سخي په ځای باندې مې چې ته بل څه ویل دي، خو ما یو دا ووی تاسو وایئ چې د دوی په زړونو باندې د سخي مینه څکلی شوې وه او سخی عبادت خپل معبود جوړ کړی و، او زه ورته وایم چې دوی په دې قرآن باندې بېصبري وکړه، بېصبري جلدي وکړه، لاړو ته صبر یې پرې ونه کړو. د خدای لپاره فیصله وکړئ چې کومه معنا د دې صحیح راځي. قاری صاحب ګوره ما تاسو بیا هم په احترام کې ګوره خپل ټایم تاسو ته درکړو، زما سوال جواب اوسه پورې تاسو نه دی کړی، زما عرض صرف دومره دی. ګوره زمونږ بحث قاری صاحب ما خپل خبره ظاهره کړه نه کنه قاری صاحب، ګوره خبره خو واورئ کنه قاری صاحب، زما عرض خو واورئ کنه، ګوره عرض خو واورئ کنه قاری صاحب. ګوره تاسو ما نه تپوس وکړو کنه چې دا قومه نه مخکې لام ولې راغلی دی. نو ګوره صاحب اوس اجازه ته چې موږ خبره وکړو. یو منټ صبر وکړه افریدي صاحب خدای د پاره منټ صبر وکړه. قاری صاحب زما عرض دا دی چې آیا تاسو دینا رجوع کولو ته تیاری چې تاسو نه غلطی شوې ده، دی عجل مطلب سخی دی جلدی نه ده، دی رجوع ته تیار یې تاسو کنه یې تیار؟ یو خبره د بل وکړم، دی ما خو صرف د خلکو ته مفهوم چې کوم دی بدل کړی دی. تاسو دی رجوع ته تیار یې چې په دې مولانا صاحب پسې لاړ شئ چې په دې کې دا معبود لفظ نشته، تاسو پکې ولې را دننه قاری صاحب هغه بحث نه دی، عجل بحث دی قاری صاحب، هغه بحث دی نه دی هغه بحث عجل ټکه بحث دی قاری صاحب. د قرآن آیتونه ډیر آیتونه بدلیږي په هغې باندې تاسو په معنا باندې زه انکار کوي د سخي نه چېرته چا معبود جوړ کړی دی. ګور قرآن وایي زه نه وایم، زه جواب در کوم د دې خبرې جواب در کوم. ګوره خدای پاک وایي په سورې طه کې، خدای وایي فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا قاری صاحب تاسو ما ته ویل کنه چې خدای سخینه چا معبود جوړ کړی دی، هغې جواب در کوم نه کنه قاری صاحب جواب یې در کوم کنه قاری صاحب. بس عجیبه کار کې خدای تعالی بني آدمو وسوای افر سے. قاری صاحب سلامونه.